Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study first year biology, first chapter. کوم چې زموږ سره اهم او ډیر امپورټنٹ چپټر دی، بیسیک چپټر دی. هغې نیم دی سیل سټرکچر اینڈ فنکشن. په سیل سټرکچر او فنکشن کې به د ټولو نه اول مونږ ډسکس کوو سیل، چې دا سیل د دې سټرکچر او فنکشن مونږ وایو، او چې دا سیل وایي څه ته. نو سیل چې دی دا بیسیکلی زموږ سره سټرکچرل او فنکشنل یونټ دی. د سټرکچر مطلب دا دی چې د هیومن یا انیمل یا پلانټ یا د مایکرو ارګانیزم باډي چې دا هم د دې سیل نه جوړه ده. سټرکچر ساخت جوړښت چې دی هغه د دې سیل نه شوی دی. فنکشنل مطلب دا دی چې دا باډي چې کوم فنکشن کوي، که دا د انیمل باډي د هیومن یا مایکرو ارګانیزم یا پلانټ باډي ده، په دې کې چې کوم فنکشن کیږي دا سیل په خپله باندې کوي. او دا یو سمالسټ یونټ دی. څنګه چې زموږ سره یو بلډینګ د بلاکس نه جوړي یا د بریکس نه جوړي، د سمالسټ یونټ نه جوړي، دغه شانتي په انیمل، هیومن او په پلانټ باډي یا د مایکرو ارګانیزم په باډي کې دا سیل زموږ سره د یو یونټ د بیسیک یونټ رول ادا کوي، کوم چې ټول اکټیویټي په خپله باندې کوي. لکه انټرنل سیستم کې که تاسو وګورئ، که هغه میټابالیزم دی، میټابالیزم کې انابالیزم کې اټابالیزم کې، یا ایکسکریشن دی، سیکریشن دی، ریسپایریشن دی، سیلولر انرجي جنریشن دی، یا ټرانسکرپشن، ټرانسلیشن، ټوټل کیری آل اکټیویټي په خپله باندې به دا ټول اکټیویټي دا سیل په خپله باندې کوي. نو سیل زموږ سره سټرکچر اینډ فنکشنل بیسیک یونټ دی د آل لیوینګ تھنګ. دغه شانتي دا سیل چې کوم دی، د دې سیل په باره کې په مختلف ادوارو کې په مختلف وختونو کې هر ساینټسټ خپله تیوري ورکړې ده. خو اوس زموږ سره چې کوم ماډرن تیوري اف سیلولر ارګنایزیشن دی، نو هغه څه په دې قسم دی. په د دې څلور پاسټولیټ دي، فور بیسیک پوینټس. فرست نمبر پوینټس چې کوم دی په هغې کې آل لیوینګ ارګانیزم دا به یا یونیسیلولري یا به ملټي سیلولري. یونیسیلولر مطلب چې دا به د ون سیل نه جوړي، ون سیل. فار ایگزامپل بیکټیریا، که مایکرو ارګانیزم کې مونږ وګورو بیکټیریا، نو دا د ون سیل نه جوړ ده. اټس مین مانو سیلولر اور یونیسیلولر دا سیم دي. نو یونیسیلولر مطلب دا دی چې دا د یو سیل نه به جوړي، او ملټي سیلولر مطلب چې دا د مینی سیل نه به جوړي. لکه فار ایگزامپل که مونږ د هیومن یا د انیمل یا پلانټ باډي تاسو وګورئ، نو دا یو کمپلیکس فارم، او دا کمپلیکس فارم زموږ سره د ملټي سیل نه جوړي، د مینی سیل نه جوړي. نو اټس کالډ ملټي سیلولر. نو د سیکنډ پاسټولیټ د دې دا چې زموږ سره به آل ارګانیزم دا به دا به یا د ملټي سیلولر یا یونیسیلولر. ها، سیکنډ پاسټولیټ په دې تیوري کې دا دی چې نیو سیل ارایز فرام پری ایگزسټینګ سیل. نیو سیل چې کوم زموږ سره جوړیږي، که هغه په مایټاسس کې او که په میاسس کې. په مایټاسس کې د یو سیل نه دوه جوړیږي، په میاسس کې د یو سیل نه څلور جوړیږي. نو میاسس زموږ سره کیږي په جوم سیلز کې، لکه په ریپروډکټیو سیلز کې، په سپوم اینډ په اووا کې. او په مایټاسس چې دی دا زموږ سره په سومیټیک سیلز کې کیږي، که هغه نیل دی، سکین دی، هیر دی، د انټرنل ارګن دی، گروث دی، څونه چې کیږي په پلانټ، په انیمل یا په هیومن کې. نو نیو سیلز چې دي دا به د پری ایگزسټینګ مین کوم چې زموږ سره د مخکې نه موجودي هغه سیل به ډیوایډ کیږي او نور به ترې راځي. نو دا سیکنډ پاسټولیټ شو. تھرډ پوینټ د دې تیوري دا دی چې په سیل به زموږ سره جینیټیک میټیریل. جینیټیک میټیریل څه ته وایي؟ جینیټیک میټیریل مین کروموسوم. کروموسوم کې ډي ان اے چې دی، کروموسوم دا د پروټین او د ډي ان اے کمبینیشن دی. خو جینیټیک میټیریل چې زموږ سره کم په ایکسپریمنټل بیس باندې فرو شوی دی، نو هغه ډي ان اے دی. نو ډي ان اے چې دی دا زموږ سره جینیټیک میټیریل دی. اوس دا جینیټیک میټیریل به په سیل کې به د څه کار کوي؟ په سیل کې به دا کار کوي، دی به کریکټر ټرانسفر کوي د پیرنټس نه آف سپرینګ ته. لکه زموږ سره چې کم نیو آف سپرینګ پیدا کیږي، په هغه کې به د خپل پیرنټس کریکټرز دي. اوس دا کریکټر څوک راوړي؟ دا کریکټر راوړي، دا ټرانسفر کوي دا ډي ان اے. تھرډ پاسټولیټ دا شو. فور پوینټس چې کوم د دې دی هغه آل میټابالیک اکټیویټیز دا به پرفارم کوي، دا به د سیل پرفارم کوي. لکه په سیل کې که تاسو وګورئ انټرنل، نو په سیل کې چې څومره ریسپایریشن دی، لکه انرجي جنریشن، یا د انرجي جنریشن نه علاوه سیکریشن دی، انزایم پروډوس کوي، یا بل ټاکسین پروډوس کوي، یا د دې نه علاوه که سیل بهر ته سیکریشن کوي، اسکریشن کوي. دا مکمل چې دا میټابالیک اکټیویټي چې دا پسې کیږي، یا دغه شانتي که موږ وګورو ټرانسلیشن یا ټرانسکرپشن چې دی، دا به ټول میټابالیک اکټیویټي چې دا میټابالیک مین میټابالیزم. نو په دې کې انابالیزم او کیټابالیزم دواړه راځي، ډسټرکشن اینډ کنسټرکشن. دا ټول اکټیویټي چې دی دا په سیل دا په خپله باندې کوي. اوس سیل دومره امپورټنټ او اهم سبسټانس دی یا اهم زموږ سره یو بیسیک یونټ دی. د دې د سټډي دپاره دا به موږ څنګه
د دې دپاره څه ټیکنیک څه پروسیجر ضرورت دی چې هغې ته ویلی کېږي ټیکنیک یوز ان سیل بایولوژي. نو داسې ټیکنیک یا پروسیجر یا میتھډ چې په هغې باندې موږ څه کولی شو، په هغې باندې موږ سیل بایولوژي. سیل بایولوژي مین سایټالوجي. سایټالوجي اسټډي آف سیل. نو سیل چې دی دا مونږ دا ډېر زیات سمال وي، سمالسټ یونټ دی. په دې وجه باندې دا مونږ په نیکډ آی باندې داسې نشو کتی. د دې دپاره اهم ټیکنیک دی، څه پروسیجر دی چې په هغې کې فرست نمبر زموږ سره مایکروسکوپي ده. مایکروسکوپي مین ټو سی any substance or cell organelles or tissue with the help of microscope. یا د سیل organelles چې هغه هم ډېر زیات سمال وي، نو هغه مونږ په نیکډ آی باندې نشو کتی. نو د ښه سټډي دپاره زموږ سره ښه کنټریبیوشن چې کړی دی د سیل په انډرسټینډینګ کې یا د سیل په سټډي کې، په هغې کې زموږ سره مایکروسکوپي ده. د مایکروسکوپي نه علاوه په دې کې نور هم ویریس ټیکنیک دي، سټینینګ دی، سینټریفیوګیشن دی، ټیشو کلچر دی، کرومیټوګرافي ده، الکتروپوریسس دی، سپیکټروفوټومیټري ده، مایکرو ډایسیکشن دی. دغه شانتې دا ډېر زیات اهم او امپورټنټ پروسیجر دی چې په دې سره مونږ سیل په اسانه باندې سټډي کولی شو. خو نن چې دی نن به مونږ په دې کې په ډیټیل سره مایکروسکوپي او سټینینګ ډسکس کوو. نو فرست نمبر چې زموږ سره دی هغه مایکروسکوپي ده. مایکروسکوپ زموږ سره چې کله ډسکور شو نو دا یو سمپل ټیوب و، سمپل ټیوب. په دې کې دوه لینز و، یو آی پیس او یو ابجکټیو لینز. دلته به یې کتل په دې کې، او دلته به زموږ سره سبسټانس په دې کې لیدی کېدو. بیا ایډوانسمنټ چې کله راغی نو لایټ مایکروسکوپ پروډیوس شو. لایټ کم چې به کار کوو په نیچرل لایټ باندې. نو نیچرل لایټ هغه به مونږ آبجیکټ ته فوکس کوو او د هغې په ذریعه باندې به مونږ ته په آی پیس او په میګنیفاینګ ګلاس په ذریعه باندې به مونږ ته هغه آبجیکټ غټ ښکارېدو. لایټ مایکروسکوپ، د لایټ مایکروسکوپ نه بیا بعد کمپاونډ مایکروسکوپ، د کمپاونډ مایکروسکوپ نه بعد زموږ سره الکترون مایکروسکوپ هم راغلی دي. نو مایکروسکوپ داسې مایکرو مین سمال او سکوپي مین ټو سی. نو هغه سبسټانس کم چې زموږ سره په نیکډ آی باندې نشي کتی هغه مونږ په مایکروسکوپ سره کتی شو. نو د مایکروسکوپ په هیلپ سره مونږ سیل او د سیل ارګنلیز یا د سیل نه د سبسټانس سپریټ کولو یا د سیل د ارګنلیز د یو بل نه جدا کول، هغې دپاره مایکروسکوپ ډېر اهم رول لري. په مایکروسکوپ په سټډي کې زموږ سره دوه پراپرټیز چې هغه ډېر زیات امپورټنټ دي. هغې کې یو د ریزولوشن او بل د میګنیفیکیشن پاور. د مایکروسکوپ چې کومه اپیشنسي ده یا د هغې چې کوم کیپیبلیټي ده، د هغې چې کوم ورک دی هغه په دوو باندې کتی شي. یو ریزولوشن پاور به ګورو او بل میګنیفیکیشن پاور. ریزولوشن پاور څه ته وایي؟ کله چې مایکروسکوپ د ریزولوشن خبره راشي نو ریزولوشن دې ته وایي چې دا مایکروسکوپ ماته د دوه کلوز سبسټانس یا دوه کلوز آبجیکټ دې څومره سپریټ خوی شي، د دې د یو بل نه فاصله دې ماته څومره جدا کولی شي. اټ از کالډ ریزولوشن پاور. او میګنیفیکیشن پاور څه ته وایي؟ میګنیفیکیشن هغه پاور دی چې دا مایکروسکوپ ماته دا سبسټانس څومره انکریز کولی شي، د ماته څومره میګنیفای کولی شي، د دا سایز ماته دې څومره غټولی شي. نو دې ته څه وایي؟ دې ته وایي میګنیفیکیشن پاور. نو ریزولوشن پاور او میګنیفیکیشن پاور دا په دې باندې به مونږ په دې باندې به مونږ د مایکروسکوپ ایبیلیټي ګورو. د لایټ مایکروسکوپ کوم ریزولوشن پاور دی نو هغه زموږ سره 250 نینومیټر دی، کوم چې او د هیومن آی چې دا هغه یو سبسټانس په ریزولوشن پاور د هغې دی 1.0 نینومیټر او د لایټ مایکروسکوپ چې دی نو هغه 250 نینومیټر دی. نو د هیومن آی د 1.0 نینومیټر پورې یو سبسټانس تا ته کولی شي، سپریټ کولی شي. د هغې نه اخوا بیا د هیومن د آی ایبیلیټي دومره نشته، هغه بیا موږ په مایکروسکوپ باندې کتی شو. اوس د مایکروسکوپ کې که موږ وګورو نو په مایکروسکوپ کې الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی د هغې بیا دوه زموږ سره ټایپس دي. یو ته وایي ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप او ته स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. د کمپاوند مایکروسکوپ نه وروسته هغه سبسټانس کم چې د هغې میګنیفیکیشن پاور د کمپاوند مایکروسکوپ بیا نور د هغې پاور نه وي، هغه نشي میګنیفای کولی یا د هغې ریزولوشن پاور دومره نه وي. نو د هغې نه بعد بیا زموږ سره الکترون مایکروسکوپ کم چې ورک کوي په الکترون باندې. نو الکترون مایکروسکوپ
دوه قسمونه دي ترانسمیشن الکترون مایکروسکوپ کم چې میګنیفیکیشن پاور 1 میلیون د موږ ته یو سبسټانس لس لاکه ټایم دی غټولی شي دې ته 1 میلیون وي دا سبسټانس دی ماته دا آبجیکټ دی ماته لس میلیون 1 میلیون لس لاکه ټایم دی ماته دا انلارج کولی شي او سکینینګ الکترون مایکروسکوپ چې کوم دی نو د سپیشل ایبیلیټي دا ده چې دی به موږ ته 3D ایمیج ښیي 3D ډایمنشن والا پکچر به ایمیج به دی موږ ته ښیي نو د سیل په ټکنیک کې په سیل بایولوژي کې کوم ټکنیک مایکروسکوپ ډیر اهم رول لري د مایکروسکوپ یوز چې کوم دی هغه د هغې پارټس او د هغې یوز هغه ډیر زیات اهم دی کوم چې د سایټالوجي کې د اهم او یو بیسیک رول لري اوس د میګنیفیکیشن د مایکروسکوپ په موږ ته څنګه پته لګي نو میګنیفیکیشن چې دی هغه د آی پیس او د ابجیکټیو لینز نه به موږ ته راځي دا به ملټیپلای کیږي لکه فار ایگزامپل ابجیکټیو لینز ستا سره د پاور دی 10 او د آی پیس پاور دی 6 نو 6 ملټیپلای بای 10 دا چې ملټیپلای شي نو د دې نه څه به راشي د دې نه به راشي 60 نو د داسې مایکروسکوپ چې د هغې آی پیس ما سره 10 پاور دی او د ابجیکټیو لینز پاور چې دی هغه 6 دی نو دی به ماته دا څومره ټایم غټوي دا به 60 ټایم دی ماته دا غټولی شي دغه شانتې که چېرته کې یو ابجیکټیو لینز زما سره 40 دی د 40 قوت دی طاقت دی او آی پیس لینز زما سره څونه دی هغه 6 دی نو کله چې موږ دا ملټیپلای کو نو دی ماته دا سبسټانس په دی ماته څومره غټولی شي دا به 240 ټایمز به دی ماته دا څه کوي دا سبسټانس په دی ماته میګنیفای کولی شي نو میګنیفیکیشن پاور دا بیس دی په څه باندې میګنیفیکیشن پاور بیس دی په ابجیکټیو لینز باندې او په آی پیس لینز باندې دې نه علاوه بل ټکنیک چې کوم دی هغه سټینینګ دی نو سټینینګ زموږ سره داسې یو پروسیجر دی سټینینګ داسې یو پروسیجر دی چې په دې باندې مونږ مختلف کلر ډای ورکو سیل ته یا د سیل ارګنیلیز ته یا ټیشو ته ځکه کله چې مونږ په مایکروسکوپ باندې سیل یا سیل ارګنیلیز ګورو نو دا ټرانسپیرنټي او دا مونږ ته داسې په کلیر نه ښکاري یا بلیک اینڈ وایټ خو زیاتره ټرانسپیرنټ نو د هغې لپاره د کلر ډیر زیات ضروری وي نو کم کلر چې موږ سیل ته یا ټیشو ته ورکو نو دا په لو کوانټیټي کې دا زموږ سره نان ټاکسیک وي او که دا د دې ټاکسیک کیږي نو بیا به د دې کانسنټریشن زیاتیږي چې کانسنټریشن ول لو موږ ساتو نو بیا به دا ټیشو یا سیل زموږ سره نه کیل کیږي دغه شانتي که موږ وګورو نو مایکروسکوپ کې د مایکروسکوپي چې کله کیږي نو په دې کې د سټینینګ ډیر اهم رول دی ولې چې کله سیل او سیل ارګنیلیز له موږ کلر ورکو نو دا موږ ته یو ارګنیلیز یا یو سیل دی موږ ته ډیر په صفا او ډیر کلیر دی موږ ته ښیي دغه شانتي په سټینینګ کې زموږ سره سټینینګ یو زموږ سره پرنسپل سټینینګ دی یو دی کاونټر سټینینګ پرنسپل سټینینګ اینډ کاونټر سټینینګ پرنسپل سټینینګ څه ته وایي پرنسپل سټینینګ هغه دی کوم چې مونږ سیل یا سیل ارګنیلی ته یا ټیشو ته په اول ځل باندې ورکو کاونټر سټینینګ د هغې نه وروسته ورکړی کېږي کاونټر سټینینګ داسې چې که په پرنسپل سټینینګ باندې زموږ سره یو سیل یا سیل ارګنیلیز هغه نه ښکاري د هغې نه بعد مونږ هغې ته کاونټر سټینینګ ورکو چې هغه یې څه کوي هغه مونږ ته شو کي او هغه کلیرلی لیدی کېږي دې دواړو ته وایټل سټینینګ هم ویلی کېږي وایټل سټینز دې ته ویلی کېږي نو د سټینینګ کې زموږ سره دوه قسمه استعمالیږي چې یو پرمننټ سټین دی او یو زموږ سره ټمپرري سټینینګ وي ټمپرري سټینینګ او پرمننټ سټینینګ په کم ټایم کې استعمالیږي د څه دپاره استعمالیږي نو که موږ وګورو نو هر یو سټین چې دی د هغه د مختلف سیلز دپاره لکه فنجای یا سپورز دپاره یا بکټیریا دپاره یا نیوکلیای سایټوپلازم ډي ان اے دغه شانتي د بلډ سیل دپاره د نیوکلیس دپاره داسې د پلانټ ټیشو دپاره مختلف قسم کلرز دي چې هغه کلر په هغې کې استعمالیږي نو کم کلر چې استعمالیږي فار ایگزامپل که مونږ وس واخلو لکه میتایلین بلو
میتایلین بلو زما سره یو کلر دی نو دی به د څه لپاره سوټیبلي دا به سوټیبلي میتایلین بلو د نیوکلیای دپاره لکه اوس نیوکلیس دی دا سیل شو او په سیل کې دا نیوکلیس دی دا نیوکلیس زه لیدل غواړم نو دې ته به زه کم کلر ورکوم دې له به زه سټین ورکوم د میتایلین بلو او دی به ماته کم کلر راکړي دی به ماته بلو دا نیوکلیس چې دی دی به ماته بلو ښکاري نو میتایلین بلو دا زما سره یو پرمننت سټین دی او دا پرمننت سټین مین چې دا بیا ردی نه نځي دا به پرمننت سټین اوس دغه شانتي که مونږ په ټمپرري سټین کې واخلو لکه ایوډین سلوشن ما واغستو نو دی د څه لپاره دا د سټارچ دپاره نو سټارچ یا په پلانټ سیل کې یا په ټیشو کې یا داسې د انیمل په یو ټیشو کې زه سټارچ معلومول غواړم نو هغې له به زه څه ورکوم ایوډین سلوشن او دا ایوډین سلوشن به ماته کم کلر راکوي دا به بلو بلیک راکوي خو دا ټمپرري کلر نو ایوډین سلوشن چې دی دا ټمپرري سټین دی دی تلی شي بیا دا واش کیدی شي نو دغه شانتي سټینینګ او مایکروسکوپي دا دوه ټیکنیک نن د دې نه ستړي شو او انشاءالله تھرډ نمبر سنټرفیوګیشن ټیشو کلچر دا به انشاءالله په بل لیکچر کې وایو امید لرم چې دې لیکچر نه به تاسو څه زده کړي وي بیا هم که څه مسټیک یا څه پاتې شوي وي یا تاسو په څه نه پوه شوي یا څه کویري وي نو پلیز تاسو کمنټ سیکشن کې خپل کوېسچن کولی شئ لایک شیر اینډ سبسکرایب به نه هیروئ ځکه چې دا تاسو زموږ حوصله افزایي دپاره کوئ او انشاءالله چې په نیکسټ لیکچر کې به مونږ سنټرفیوګیشن ټیشو کلچر اینډ کرومیټوګرافي وایو اوکې جی تھینک یو الله حافظ